ستاسو تصویر کله راشي کله لاړ شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه تفهیم ما سره موجود دی شاهینجي، او دې ټایم کې مونږ به خبرې کوو د قومي صوبایي امن جرګې نن یو پروګرام په اکوړه خټک کې شوی دی. سید کمال شاه باچا صوبایي امن جرګې چیرمین دی او هغوی ډېر سختو الفاظو کې منشیات فروش، سماجي برایانو کې چې کوم خلک انډر پلی او سودي کاروبار کولو والا د اکوړه خټک په سرزمین په ځمکه باندې د نوخار په ځمکه باندې دغه کم ظالم گروهونه دي، د سماجي برایانو کې ملوث دي، سماجي برایانو کې ډوب دي، د هغې خلاف هغوی یو جهاد شروع کړی دی او ډېر ښه ریزلټ را روان دی. ډېر زبردست طریقې سره هغوی کار شروع کړی دی. مونږ به په دغه حوالې سره هم خبره کوو. کله نه چې د دې د مومنټ سټارټ شوی دی، صدای نوشهره د دې یو حصه ده او د خپل چې کوم زمونږ فرض دی او زمونږ کم کار کولو یو منټ زمونږ د کار کولو کم فرض دی، کم کار په مونږ باندې د هغوی فرض دی او کم کار مونږ کولی شو، نو هغې کار کې مونږ پوره د هغوی مرسته کوو. دا د سماجي برایانو خلاف یو تحریک آغاز دی او یو جهاد دی. هغوی نن په کوړه خټک کې چې کوم خبرې وکړي او دې سره سره انکشاف یې وکړو چې تبلیغي مرکز د نوخار د امن د دین د دعوت تبلیغ دومره غټ مرکز را بند دی، د هغې د کلاولو مطالبه یې وکړه. ډېرې اهمې خبرې او ډېرې درنې خبرې کړي دي. دغه حوالې سره به مونږ خپل زمونږ سینیر صحافیان چې کوم زمونږ ملګري دي، مونږ روزانه تاسو سره لایو، مونږ به په دې خبره کوو. عابد سلطان بای د دې کوارډینیټر دی د صوبایي امن جرګې، هغه زمونږ نن میلمه دی، خو انټرنیټ څه پرابلم د وجې نه د هغې تصویر هم تاسو ته به نه ښکاري او کوشش به کوي چې دوباره راشي، ځکه انټرنیټ پرابلم باندې مونږ د تیر چې مونږ دا شو شروع کړې ده، نو مونږ په انټرنیټ پرابلم باندې خبره کوو. خو زه به راځم خپلو ملګرو طرف ته. شاهینجي، نن د صوبایي امن جرګې یو ډېر غټ پروګرام وشو او کوم سید کمال شاه باچا واشګار الفاظو کې، واضح الفاظو کې یو اعلان کړی دی د جهاد اعلان، د دې سماجي برایانو خلاف، د منشیات فروشو خلاف، قبضه مافیا خلاف، انډر پلی سودي کاروبار کولو والا خلاف. هغوی ډېر یو زبردست قدم اخیستی دی. مونږ لومبۍ ورځې نه د دې حصه یو، تاسو نن څه صحیح کړي دي اکوړه خټک کې او د دې پروګرام حوالې سره به څه وایي تاسو؟ حافظ صاحب ډېره مننه. نن خو د امن جرګې یو لوی کردار کمال شاه باچا ادا کو، کوم چې د دې امن جرګې صوبایي سالار دی او دې سره سره د دې جنرال سیکرټري چې کوم دی عبدالمنان دی، د هغوی پوره ټیم عابد او پیر ذوالفقار باچا، سردار حسین خټک صاحب، حاجي ریاض صاحب، پیر باچا صاحب، دا د دې د ټیم یوې سره د ډېر اهم کردار ادا کو. دې کې چې خدا نه خاصه کدي نور راغلی دي نه خوندریزي کې جوړېده، دا د طالبانو په منځ کې، د اکوړي طالبانو او د عوامو په منځ کې یو ټسل را روانو. خو کمال شاه باچا په سختو الفاظو کې د ډي پي او صاحب خلاف یو دوه خبرې مو کې چې هغه ډي پي او صاحب د امن جرګې خلاف چاته به څه ویل چې دا فنډینګ د کوم دی نه راځي. حالانکه امن جرګه چې کومه ده، امن جرګه اپنی بدت آپ باندې ولنټیرلی دا یو فورس دی، ولنټیرلی او دی کار کوي. دی کار سره دی په پوره صوبه کې انډر پلی سود کاروبار، قبضه مافیا، منشیات فروش، آیس، د دې خلاف دی یو جهاد اعلان کړی دی. هغه د نوخار په سرزمین باندې کړی دی او هغې کې ډېر کامیاب شوي دي. د دې نه مخکې دی درګۍ کې سخاکوټ کې هم ډېر جهاد کړی و، هلته هم دا خلک ډېر قبلې ورله دروست کړې وه. جی جی وایي خبره کوئ او صحیح دی. او نن په اکوړي کې ډېر لویه جرګه چې په دې کې حمید الحق صاحب، مولانا یوسف شاه صاحب، د حمید الحق رورو، پوره د مدرسې چې کوم مشران هغه راغلي او د امن جرګې هم مشرانو، ټول دا چې کوم نومونه ماته وایي شو او د اکوړي عوامو او په دې کې د اکوړي تاڼې سیچوم راغلی او هم زبردست کامیاب مذاکرات شو او په کوم څیز چې تنازع وه په لاره باندې د انتظارګاه
هغه لاره مکمل بند شو اب صرف کولاږي جنازې ته او د اختر موستا د اقانی طرف ته کمرا اب بیا مکمل وبندي او دا حقیقت خبرم د چې جنازګاه جمعات حیثیت لري جنازګاه کته کولا او ساتي کې بخلک کرکټ کوي منشیات پکې نور دیگر سرګرمي پکې کوي نو دا د امن جرګي پکار چې دا حکومت کړي وا ځلې انتظامی کړي وا خدا هغه چې کم دی دا اهم کردار چې کم دی امن جرګي ته ملو شو امن جرګي دي کې اهم کردار ادا کو او هغه ادارو او کا امن جرګه چې کله راغلی نو حقیقت خبر را چې قبضه مافیا انډر پلې دا چې کم کاروبار کوي دا ډیر یریدلی غونتی دي او په پولیس باندې سخت تنقید پدې کوي پولیس ټي او خلک بیا کلیام منشات خرسيږي دا پولیس ورته غول نه کوي جی اف اس جی شاهین جی خالد نذیر صاحب هم دې ټیم کې زمونږ د شو حصہ دی حغیم راغل خو سید کمال شاه باچا د تبلیغي مرکز باره کې څه خبره کړې ده چې تبلیغي مرکز د څه وخت نه جی د تبلیغي مرکز باره کې خبره دا وکړه چې تبلیغي مرکز کې کار په پټه باندې کیږي دا ولې بند شوی دی ټول علماء ته دا یو اپیل وکړو چې دا تبلیغي مرکز کې دا په پټه کار ولې کوي دی ولې په سرګند کار نه کوي چونکی پدی باندې حکومت د سپابندې یا بس پی سی وی دا کانټونمنت بورډ اړخي نو زما خیال هغه مطالبه کو چې بھئی دا پن چالو شي او تبلیغي مرکز زیر تعمیر زیاده پورا تعمیر شي او خلک پکې جی 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 خالد نذیر بھائی خالد نذیر بھائی تاسو आवाज درځي شاهین جی زما په خیال دې ټیم کې لاین ډراپ شو او مونږ د نننۍ چې کوم قومي صوبایي امن جرګه ده کا سید کمال شاه باچا هغه چې کوم نن جرګه و پاکوړه خټک کې د لارې هغه جامع حقانیه او یو حساسه مسله و د ذلې به هر حال هغه هینډل کاو واشکار الفاظو کې هغه اعلانونه وکړل منشیات فروش قبضه مافیا انډر پلی سودی کاروبار دا تاسو ته په دغه باندې په نظر راځي مرګري کمنټ هم کوي او دې سره سره د تبلیغي مرکز حواله سره غي او چې تبلیغي مرکز د څو ورځې نه باندې خلکو ته پته نشه د څو ورځې نه باندې د دې تاسو هم کړی دی او یو ډیر ښه دغه ورکو حکومت د چې تبلیغي مرکز مونږه هیڅ صورت کې بند نه غواړو دا د اسلامی دعوت تبلیغ دا کار دا پکار دی چې دا جاری وي تاسو به د نننۍ امن جرګې حواله سره سوي څه معلومات تاسو ته راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم حفیظ بول تاسو مننه او ځان کې دا ډیر مننه دا اکوړه کې چې کومه تنازع پیدا شوی و نو حدیث مفهوم چې جمعه څنګه ولا کولاو کا نو او دې کې بل مثلا چې خو یو سیاسي کورنم په دغه ځای کې موجود ده د سکیورټي خدشات د اساس ده نو سکیورټي د خدشاتو د وجې دغه ګیټ او دغه لاره چې کوم نو ای بند کړو مګر امن کمیټه امن جرګې خکې دغه دا کو د نوخا نور تنظیمونه داسې پکار دي انتظامی لم پکار کم کې دا امن جرګې دا کړم دا انتظامی لپاره دا امن جرګې د مداخله ضرورت بنو انتظامی لپاره د سیاسي واکچا ای لپاره چې دا شی په خپل لاس کې شو یو خپل یو کمیټې جوړ کړو د دې میس کې یو خکردار دا کړو د الله کولا کړو جو بهرحال امن جرګې چې کوم کردار ادا کړو هغه لایق تحسین دی هغه کوم امن پیښ کړو او کمال شاه باچا چې کوم په صوبه کې د یادم په نوخا ضلع کې دا کوم انډر پلی خلاف یا د سود او د قبضه مافیا خلاف یو مهم شو دی نو د دې موږ ستاینه کوو حقیقت چې دې سره خلک شاته شي خو دې کې د پولیس کردار ډېر زیات ګنده دی کم ځای ته قبضه کول غواړي ته پولیس ته پیسې ورکړو بس د څلور دی په هغه پلار باندې ازمکه باندې پولیس ودرېږي هغه ځای به د قبضه مافیا په دغه راغی شي نو دغه د پولیس خلاف هم چې کوم دی نو حکومت لا پکار دي چې داسې قسمه اهلکاران چې کوم دي د هغه خلکو د مخنیوي وکړي شي بهرحال امن جرګې ښه دغه وکړو کردار ادا کړو
او دا کوري عوام باندې یو احسان غونډه کوي چې دغه ځای ورته د الله یو تکلو کا دین علاوه د مرکز خالد نذیر بھائی دې سره د تبلیغي مرکز حواله سره هغه ډېر سخت خبرې وکړي چې دا ولې بند دی او هغه ته راځم افیس د دیني مرکز دونه موده لکه د وبا چې کوم و هغه د وجه بندو هغه زموږ د دین کار پکې سټاپ شو لکه ډېر زیات نقصان به ته وایو جی تعمیری کار دا کوم دغه راځم کنه او تعمیری کار چې کوم دغه راځم ده تعمیری کار چې کوم په دې باندې دا لکه دا په پټه نه پکار دا خو یو دینی دسګاه دا الله پور جوړیږي د علم دغه د دین دغه ته پیلاویږي په ټول دنیا کې په ټول لوخا کې په ټول پاکستان کې نو دې باندې د دې دا چې کار پیچا بند کړي د دې مذمت وکړو جی دا دې کې دا کار په پټه نه پکار انتظامی لو خصوصا د نوخا چې کوم علماء کرام دي ادا د دې خلاف هغه پاسي دا یو ایشو ده دی وخت کې لکه دې نه د مرکز نه علاوه مت نو څه پدې دغه کې نوخا کې لوي څه نه کوي سیو مرکز چې هغه ته زمو بچی موږ ته زو موږ ته پکې اسلام ملاويږي د دین په لحاظ سره انساني دغه لحاظ سره لہذا دې کې چې کوم تعمیراتي کار د دې اجازه ورکړي زبردست سجیدا یو سماجی افیس یو خبر نظم وخت کېږم جی چونکه اکوړی کې زم راځم اکوړی ته اکوړی کې زمار شجاران دی او ما پکې وخت ډیر تیر کړی دی هغه جنازګاه که تاسو ګورئ نو جنازګاه ته د هغه منځ اخیر سیړې پونه دي په پونو براخي جی او بیا چې جنازګاه کې راشن بیا ګټ ته بکولو کې نو داسي کوتره نری تاګه خالد نذیر صاحب خبرو کچ بې جمعات بغورځه خلار بکولو ساتي نو هغه جنازګاه چې کله جوړ شو نو هغه لاري سید بند شو جنازګاه کې عیدګاه کې موسکه به باندې او جنازي ته به کولاوي دا نه چې تا کولو پریخي دي کې بس دا لار شو بیا خو علي دې دغه کې خالد نذیر صاحب دا خبره ما په دې جواب ورغوډاري نه هغه صحیح هغه په خپل انګل باندې چې کوم خبرو کا هم صحیح ده به هر حال دلته کې مسله ډیره حساسه ده سید کمال شاه باچا چې کوم خبرو کا د راو د موسی د دې کې عالمي جنسي هم ملوث دلته یو اور لګولو کوشش وکړو د هغه کې هغه ناکام شو امن قومي او صوبایي امن جرګې کوم کار دی نو قابل تحسین دی موږ ورسره یو کم کار او کم اواز چې هغه چت کړی دی هغه بنیادی طور باندې د عوامو د مفاد او د عوامو د بهترۍ دپاره دی امن جرګې جی هغه کې د ډي پی او نوشهر دغه په ډیر سخت الفاظو کې دغه کو چې ډي پی او نوشهر چې کم دی هغه خو یو امن جرګې سره تعاون نه کوي او بل وی ته دا فندینګ د کم ځای نه کیږي نو موږ ورته دا په واضح وایو چې امن جرګه ورنټیر دی فورس دی موږ خپل بدل اپ باندې د خپل ملک او د خپل صوبې د خلکو خیرخواهی او موږ دې کې امن قائمو موږ دا وایو چې قبضه مافیا منشیات فروش د دې نه سودو د انډرپالې د دې نه پاک شي زموږ ماشومان چې کم دي په آیس او پر نشه باندې راوړي نو چې موږ دا کار نه کوو پولیس خو نه کوي نو چې دا دغه امن جرګه فورس او پولیس یو ځای شمېله به دا خاتمه کیږي نو په دې کې ډي پی او ته واضح الفاظ ته وایي چې بھائی پله قبله ته درسته کا کنو درست کې موږ به آی جی پی صاحب ته دا پته را ډي جی صاحب ته پته وزیر اعلی صاحب ته پته وزیر اعظم ته پته چې امن جرګه سره ولا کوي او موږ ډېر قربانې په سختو کې ورکړي کم چې شوی کم جنگونه شوی دي په سوات یا په ملکان یا په کوټ کې کې به امن جرګې سالار مخ کې او پولیس پر پسې بیا شاته جی اف اس جی بالکل دلته زمونږ سمرګری هغه کمنټ کوي چې پلیز مونږ په لین والي خدا خو استیمیاد او د صدای نوشهر یو محدود غونټه ټاک شو ده تاسو ان شاء الله که څه خبره وي هغه بیا تاسو سره مونږ واتس اپ باندې تاسو ته لینک درلیږو مونږ سره نمبر هم تاسو دې ټایم کې نشته نو تاسو بیا په استیمیاد راځي خو تاسو خیر د خپل خبره په کمنټ کې ولیکئ د دې د طرف نه کمنټ راغلی دی چې د امن جرګې له پکار دي چې دا کم ماشومان سره زیاتې او رستو قتل کېدو والا مسله ده نو په دې باندې هم امن جرګې له پکار دي چې د یو قانوني ټیم جوړ کړي
د ماهرینو ټیم او دا بالکل صحیح خبره ده موږ تاسو سره جی حافظ داغي جواب داغي خلاف هم ای تحریرونه چالو کړي احتجاجونه کوي څنګه چې په کاکا سیب کې شو څنګه چې په 400 کې شو په نوخار کې بیا بل کیس شو تقریبا هغه د دې لپاره قانون سازي کوي او لا روانه را خدا وایي چې وی په مکوله ولې چې څوک دا زیاتې کوي ماشومان سره هغه ماشوم او که ماشومي دې ځوړ سره زیاتې دا موږ په منشور کې شامل دي جی بالکل بس دای خو یو معلومات غوښتو جی خالد بھائی دیکھیں قانون سازی کول دا حکومت کار دی لکه څونه داسې قسمه واقعیت شو په پنجاب کې شو خیبر پختونخوا کې شو زموږ په نوخا کې د سلو قسمه داسې افسوسناک واقعیت شو د کاکا صاحب والو دغه شان نوشهر کلان مناهل کیس والو لکه اوس په هغه کیسونو باندې کې اس پیشرفت نه شوی د کاکا صاحب هغه ماشومه چې کومه د غیر کسره په واده کې ناسم نو ماته تاسو کوم ماته یې بس خالد نذیر بھائی ډیره همي شو دی خالد نذیر بھائی دی باندې خبر او کوي تر اوسه پورې حکم کیسونه چې شوی دا غي څه پسې منظر دی لکه جی ویم دا کنه د کاکا صاحب هغه ماشومه چې کومه نو ای واز نور دا غي نیکه سره په واده کې ناسم ماته چې یو کال شو عدالت اعظم او فیصله نه کیږي گواهان هم په شو دغه په شو او اس قسمه ما تاسو په انصاف ملو نشو هغه ما ته دا مو چې زه په دې متعلق باندې پریس کانفرنس کوم نه د حکومتي نمائنده اوسه په بیا چاته پوس کولای دی نه چا انجو کولای او نه ځلین انتظامی او عدالتونو بس تا ته معلوم دی چې زموږ تاسو زیات تجربه لري نو چې زه بس یوازې راځم او ما تاسو په انصاف ملو نشو وې او کال څه دا ماشومي एक قانوني او پوینټ دی کنه خالد نذیر صاحب هغه دا سره چې دی هغه دا خو ته پته چې پولیس انویسټیګیشن بیل یو الیدا یو دغه یو پولیس الیدا راغره نو تفتیش کې دی نه ډیر اندازې دی گرفتاری په یو ټیم خولې را او بیا په بل ټیم د ما په خیال میډیکل کړی دی صدا سره لانجه پکې نو په دی وجه د دې دا کیس ډیلی دی یوازې دا نه په نوخار کې چې کومه ماشومه قتل شي او د هغې مجرمانو ته تر اوسه پورې هم سزا میلاو نه شوه کومه چې په میره کې شوي وه په خیشکو کې امزاره شخه کې تر اوسه پورې د هغې مجرمانو ته هم سزا نه میلاو شوي په 400 کې 2 درې کیس شو هم ته سزا نه میلاو شوي په پیښور کې یو دا شو چې دی کور وسوځلو خو سړی ګرفتار خو پانسي نه کو او په نوخار کې داسې ډېر واقعیت شوي په بو کې شوي دي نور ځایونو کې شوي لکان سه شي خو تر اوسه پورې یو سړی صدا نه میلو شي نو پکار زموږ حکمرانان له پکاري چې د امر جنگي سره رابطو کی او تی کی قانون سازی فورو کی او دا سړی پوری لاغه کی یو خبر هغه افس سے دامو کف امن جرګ کی یو دام وا الو کوم چې دا موبایل له موبایل ګوګل دا ټول دا ارس فاشي د دینه پیلاویږي ارس سره دا موبایل له ماشوم له ور کړی ټول زنانا د کور پردي ارس پدې کې دغه کیږي نو پکار چې دې کې موږ غونته احتیاط کوي خلک جی افس بالکل داغي خبره دلته ګرانو مینوالو ته به هم راځو داغي نمونه چې کم داغي کمنټ کړي دي دا کمنټ د لبم تاسو په اجازه باندې لګوا خور کوم لال شیر وای چې هلو شاهین جی دا داغه کمنټ دی او محمد نواز خان هغه لا یو ټاک شو ته راتلو دغه کولو خو چونکې هغې سره دې ټایم کې لینک نشته نو به هر حال کمنټ یې کړي دي او بالکل دا صحیح خبره ده نو او محمد نواز خان د امن جرګې خاص کر بچو کې زیات په دې باندې خو مونږ خبره وکړه چې امن جرګه دې په دې باندې خبره وکړي نو بچوں اور بزرگوں کو بہت تکلیف ہے دا خبر آگئی دا طرف نہ دا کامران خان دورانی اگئی وہی چی جمعہ بازار جمعہ بارگین سے نو بیا بہر حال اگئی بنن دا دین دا غشوی جمعہ بارگین سے ملنے اذیت اس سے ہمیں دو باتیں سامنے آ جاتی ہے یا تو انتظامیہ اس پاورفل لوگوں کے سامنے بے بس ہو سکتا ہے یا انتظامیہ اس میں برابر کی شریک ہو سکتا ہے
عوام اور خاص کر دونوں بڑے ہسپتالوں کے درمیان اس طرح کے میلے کا انعقاد شرمناک ہے. کامران خان درانی خبره خو ډیره اهمه ده چې دوانو طرفو ته هسپتالونه دي او د جمعې په ورځ دا روډ مونږ هم پې څو ځل ځو راځو نو هغه بلاکي مکمل. تاسو په دې باندې خبره کوله جی حافظ صاحب نو چې کوم د حکمران جماعت خلک یې هغوی بارګین کولو کی نو ته بیا څوک څه وایي جی بالکل نه نشي ویلی. حافظ صاحب د دې نه مخکې یو اسسټنټ کمیشنر و محسن ادیب صاحب تا به نوم اورېدي ډاکټر محسن ادیب وکړو هغه د غیر قانوني تجاوزاتو خلاف یو کمپین چالو کو هغه دې څه کو هغه دې سواد ته بدل کو نو تر کومې پورې چې د سیاسي کسانو سپورټ وي که نه نو دا بارګین نشي ختمېدی او دوی له حکمران له پکار چې مکمل دا بارګینونه دی نه لرې کړي یو طرف ته یوسي دا به ښه وي. بالکل جی محمد نواز رشکی ویلیج کې د منشیات فروشو خلاف ایکشن والی نوجوان دی باندې جی بالکل ستاسو خبره کړې ده. عابد سلطان بایم عابد سلطان به اوري ما ابا اوري او جی د ټاک شو حصہ دی اگر چې تصویر نه ښکاري خو که زمونږ اواز ورځي او د خپل رای اظهار کولی شو نو مونږ راوستو په سکرین باندې. عابد سلطان بای تاسو ته زمونږ اواز درځي؟ هلو عابد بای هغوی ته انټرنیټ پرابلم دی سیګنل نشته جی. دوباره که کوشش وکړي انشاءالله دغه به شي یا زمونږ نورو ملګرو ته هم راځي او بل حافظ صاحب یو دغه نه فایده وایو. حافظ صاحب ما ته د خیشکو نه وختي رینګ وشو د خیشکو نه ویل ته د سوګیس بې اندازې ډېر سخت مسله را او ته په خو یقین کې چې سار نه پاسون بغیر ناشې مونږ کار نه لزو او ډېر بې اندازې لوډ شیډینګ د ګیس نو په دې الله کم نوټس وایي په دې خو مونږ روزانه خبره هم کوو. زما په خیال که مونږ په دې باندې درز یو فیلډ ورک هم وکړو د سویګیس متعلقه چې کوم ذمهداران دي حکام دي تشې زشې خالد نظیر شي او د میډیا د طرف نه مونږ ورشو او مونږ په دې باندې چې دا کوم ټاک شو کې د خلکو شکایات دي دا ورته ورورسو په دې مسلسل مونږ خبره کوو. او بل حافظ صاحب الو او جی 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 اگیس باندې موږ ته پروګرام نو خالد صاحب आवाज راځي خالد اوري زنه دا وابدي از دیو سنن زما ملاقات شو نو راغلی سرګودي دي او ما سره ملک ولایت واجد او زه په هغه باندې ډیر تیزه کې ورغه ما ورته ما ته اوخیا ما ته اوخیا چې بای دا بلی ته ولې بوزي نو هغه ډیر او غبراو شو ما ته ویره دا مرمت څوک د شپې په بلی کې نه کې چې بلی ته خراب اور دی ټیکې او ترانسفارم خراب دی ټیکې ما ته نوټیفیکیشن وخایا هغه ډیر بیا اندازې غبراو شو چې دار بیمار ته ما ته سیل وای وی لاسیز دی مې لاسیز پچاري گرفتار کوي کنه وی په اثر کسان نه په اثر کسانو کې غریبانان تبا کوي وی یو دور بالکل پر بیا موږ داسې غیر قانوني لوشنګ بیا نه کوو نو زما په خیال کې چې دوه ورځې پد د بجلی را مسله صحیح شي او لوشنګ نه د بار نه دا از جوزف په خپل کوي. محمد نواز خان وای ما په لاین واخلی بار هغه دغه کوي خو هغه سره چونکې لینک نشته نو محمد نواز وای د سټریم یارډ باندې او تاسو ته لینک مونږ پسې درولېږو تاسو واتس اپ نمبر مونږ سره نشته او بلال خټک very important topic under discussion ډیره مهرباني وروره دا حوصلې راکولو او د بجلی څه مسله ده جی بالکل بجلی مسله چې دا نو دی خو ټوله دنیا جبران خان میسج کړی دی کمنټ کړی دی تفهیم بھائی سلام آپ لوگوں کا قابل ستایش ہے ډیره مننه وروره زمونږ دا کوشش دی ما سره دې ټایم کې چې کوم زمونږ سینیر صحافیان ناست دي خالد نذیر بھائی او شهنشاه بھائی د کې ناصر بھائی وي نو زمونږ کوشش دا دی چې ستاسو مسلې او دا یو دغه مو شروع کړی دی ماسخوتن کې د بیټک د انټرنیټ په ذریعه او د ټکنالوژي په ذریعه چې د دې قوم کمې مسلې دي کم اواز وي او هغه که په خپل راتلی شي نو هغه له هم مقور کوو
او د دې نه چې مونږ څه واورو نو سار کې بیا کوشش کوو څه ناسه د هغې اپلای کول ځکه چې په فیلډ کې مونږ ګرځو زمونږ دا ملګري خالد نذیر بای شاهینجي باقاعده هغه موقع ته هم ورغلي دي او د خلکو مسایل یې اورېدلي دي محمد نواز بای تاسو دغه راولېږلو زه به کوشش وکړم که تاسو ته دې ټایم کې لینک ما در سینډ کړی شو نو 1 منټ زه د خالد نذیر بای د جمعه بازار د جمعه بارګین حوالې سره د ملګري کمنټ کړی دی تاسو ته هغه کمنټ هم اورم او د کامران خان درانی جمعه بازار بارګین دا د اذیت یو اذیت دی د ټول قوم د پاره دواړو طرفو ته هسپتالونه خو یا خدا مافیا وي دومره مضبوطه ده چې انتظامیه د دې مخامخ بې بس او لا دی په دې ټول بارګین په دې کار کې د انتظامیه شریکه ده چې دی د دې سدباب نشي کولی دی له پکار دي چې ته بار ولا غټ ګراوند وګوري جی ټي روډ باندې لا خیشکو روډ باندې چې خلکو ته دا تکلیف نه یا جمعې په ورځ خو بالکل د دې مریضانو خاص کر ډېره لویه مسله وي جی خالد نذیر حافظ صاحب دا بارګین چې کوم تاسو مسله بیان کړه په نوشهره کلان کې نو دا اذیت لفظ دې د پاره وړوکی دی دا اذیت نه بلکې دې سره دا یو لوی ضلالت دی په دې نوشهره کلان کې په دې باندې امام ریپورټینګ کړی شهنشاه به یې ریپورټینګ کړی دی په دې خلکو په هغه ټایم کې دا بارګین نه کوله کولې څه وخت چې د کرونا په پیله ځل باندې کوم لهر رالو او مکمل سخت لاک ډاون بو لکه چې په هغه ټایم کې به د کور نه ماغیم نشو راوتی هغه ټایم کې به دې خلکو دا بارګین نه کوله کولې وو او چې ما به کې مګ ګرځول یا به داسې بل ملګري ګرځول نو انتظامیه بغاله ټک ټک دیو کو بس لا بغل بیا به وته نو د بارګین د نوشهره کلان مکمل متاثر کو د نوشهره کلان خایس ختم کو یو خوا قاضي کمپلیکس هسپتال دی بل خوا ډیټکو هسپتال دی نو ته خوا څوک دی شي نه دې خوا څوک دی شي د دې د وجه اکثر چې کوم دین پیښاو ته چې کوم مریضان ریپورټ کیږي اکثر د دې بارګین د وجه اکثر هغه ایکسپایر شي دغه شان نه زنانه تلی شي نه ماشومان تلی شي د وته ولا بالکل مکمل بند دی اوس خو دا موټر سایکل بارګین هم پکې دغه شنو حالات دي ته دغه ته په کوڅو کې چې کوم دین نو زه په دې ټولي ولاړ یو بل ځای بارګین کوي او بزتانه کاپی چې ماته نه پدغه باندې نو کوڅو ته نه وته هغه په ډیجیټل باندې کې کوڅو ته نه وتی دي شهنشاه ته کې دي چې صفته نو د پیګو چې انتظامیه ولې په دې باندې خاموش ده بالکل حقیقت چې تاسو خبره صحیح ده چې په دې باندې انتظامیه خاموش ده په نوخار سیاسي چارواکي خاموش دي هم په چې کم ده نو د نوشهره کلان عوام په هم د کلا سړي زیات ریاکشن کې نه راځي نو موږ خپل پته د دې پلیټ فارم نه چې کم ده نو موږ حکومت خاص کو چې د دې په توجه کې حالانکه نوخار چې کم ده نو لکه خو محفوظ نشته د هسپتال ډاک وایند د جمعه بازار د پاغم لکه د موضوع دی د نوشهره کلان خاطو خلو ډاک هم د دې لپاره موضوع دی دا د آبادانه باغ کول پکا دی باغین په څوک بازارونو په آباده کې څوک باغینو نه کوي لہذا انتظامی لپاره دی په دې باندې فور ایکشن والی جی بالکل زبردست دا خبره تاسو دغه کده موږ سره ناصر خانم شو ایسه شو او محمد نواز بھائی خالد نذیر ته سلام وای او محمد نواز بھائی شاهینجی ته سلام وای وعلیکم السلام جی جی حافظ صاحب دا چې چل خالد نذیر صاحب ډیره خپل خبرو کا دا کتا سو کتی خالد صاحب دا مخ کې بارګین نه ټول ختم کړو بلکې ډیر محدود کړی او دې ته خپل نشانات مچولیو او بدقسمتۍ ته وګوره چې دی لاړ او کمران جمعات ته او بیا د هغه د دې یو منسټر راتلو دی ول لاړ ای ورته چې بارګونه زم بند کو ای ورته بارګونه فوري کولو کوي نو انتظامیه سوق انتظامی خو د بند کو چې د پرنا اډر راشي چې بيدا کولو کوي ته دې کې سکار دي نو کمرانان خو الخي مو پاس کوي نو عوام د تباکیږي نو د عوام د ذلیږي په دې زم د نوخار ده دا
درد سره ورته جوړ کړی دی ای به سبا به کوي بندو د هغه وټونه بل خوازي او زموږ وټ تم لراکې نو د نو خر د خلک تباکی خون لري خلک کوټ راکې نو دا پکار چې دا بارګینو به پابندو لګري دی دا ټول زیاته یو طرف ته بل د خېش کو ګوره روډ دلته لوی پټی دی لوی زیو دی پکار چې دا الته لوی ګراوندونه شته دا بخي دا نو خار مته دا غشي او لوی شي خېش کو روډ د خمایدار لوی ډیر زمکی دي الته دا یو سی بارګین کامیاب بشي شروع منډه بکری منډي ورته نه بک افیس بکری منډي ورته بکری منډي هغه سره پکاره بارګین ټول یو سی د جمعې پروګرام الته خپل بارګین کوي بالکل زبر اعظم زمونږ سینیئر صحافي زمونږ مرګره ناصر خان د اوس فارغ شو ټایم لرا کولو به شکریا ناصر خان بھائی زمونږ نننۍ خبره د صوبایي امن جرګې چې نن کوم پروګرام شوی دی هغې کې د سید کمال شاه باچا چې کوم اعلان د انډر پلی مافیا منشیات فروشو سودخورو د دې خلاف د اعلان جهاد د تبلیغي مرکز بندش هغه یو سوالیه نشان ګرځولی دی چې دا ډېر خلک د دې نه خبر نه دي او تبلیغي مرکز هغه بند دی نو تاسو په دې باندې څه وایي نننۍ چې د هغې کوم تګ دی ډیره مننه حافظ صاحب امن جرګه چونکې نوم امن دی نو ضرور خبره ده چې دی به امن دپاره کار کوي او چې کوم ځای کې څه مسلې مسایل وي په هغې باندې به کار کوي او مونږ خو وینو لګیا یو دا نن چې کوم مسله حل شوه کوډي ده چې کومه غټه تنازعه وه چونکې د انډیا د طرفه چې کوم ترټ و علما کرامو ته نورو داسې د هغې ترټ د وجې چې دی دا لاره بنده شوي وه خو چونکې دې کې علما کرام چې دي د امن جرګې والا چې کوم کسان دي دوی پکې مین کردار ادا کو او دا کوړي د خلکو د مسله حل شوه دغسې د امن جرګې دی نورو خیبر ایجنسۍ کې نورو ایجنسو کې دغسې جرګې جوړې شوې وې او هغوی پکې ډېر مین کردار ادا کړی او غټې غټې مسلې امن جرګې په تھرو باندې حل شوي دي نو انشاءالله زموږ هم دا امید دی دې کې چې کوم خلک دي ډېر شریفان خلک دي ډېر صحیح خلک دي پکې او ډېر نور هم نوخار کې چې داسې یو خصوصي دا قبضه مافیا چې دا نوخار کې یو ډېره غټه ایشو قبضه مافیا ده د هغې خلاف چې دی کوم جهاد شروع کړی کوم کار شروع کړی دی نو امید دی چې ډېر غټې غټې مسلې به انشاءالله دا قبضه دا امن جرګې په ذریعه باندې حل کړی شي او بله خبره چې کومه تاسو وکړه د بارګینونو حوالې سره نو خار چې دی نو خار یو ډېر مین د خیبر پښتونخوا ګیټ وی ده او نن سبا که وګورې بلکې کلونو نه مونږ ګورو چې نو خار د میلو مرکز دی او د جمعې په ورځ جمعې ورځ که ته وګورې د رشکۍ نه ته سټارټ شه نو هلته کې بدترین ټرافیک جام وي دومره مشکلات وي خلکو ته رشکۍ کې چې کومه میله لګېدلې وي هغې کې د ټول کې پیکې نه پکې مختلف قسم خلک پکې راځي هغې کې تر بیزوګانې پکې خرڅېږي سپي چرګان هر څه پکې خرڅېږي او داسې قسم ته میله وي چې ډېر های لیول رش وي او روډونه دواړو طرفو ته اول به د دې رشکۍ د دې دا میله به اول اخوا لګېده د دې ځای اخوا او د انټرچینج سره یو کولو ډاګه و هغې کې به ونو روډ به دا مردان ته چې به ته تلې نو روډ به بلاک و خو لکه دومره به نو بلاک اوس یې دې میلې ته دا ځای چینج کړی دی دې خوا دا میله لګي او د هغې د وجې دواړو طرفو نه دا روډ چې دی بدترین روډ بلاک وي د رشکۍ دا میله خو چونکې سارې ټیمې لګېدلې وي او تر مازدیګره پورې وي نو ټوله ورځ د رشکۍ د ایریا کې خلکو ته ټرافیک جام د وجې ډېر زیات مشکلات وي دغسې که بیا ته لږ مخکې راشې نو دلته کې د ګاډو بارګین د جمعې د مونځ نه بعد د ګاډو بارګینونه لګي نو هغې کې خو دومره بدترین ټرافیک جام وي او د روډونو د پاسه د ګاډو خرید و فروغ دا په کم قانون کې دی ته د روډ د پاسه لګی او ته عوامو ته د مشکلات دومره زیات کړی دی بل طرف ته که وګورې خوا کې ورسره قاضي میډیکل کمپلیکس دی اخوا ورسره وګورې د ډي ایچ کیو هسپتال دی اکثر مونږ ګورو مونږ په خپلو سترګو لیدلي دي چې دا 112 امبولانس چې دی هغه هم دې کې انخطې وي کوم ځای کې څه حادثه وشي انخطې وي پکې هغوی بار بار د خپلې رنې موخي هغې باوجود هم هغې ته لار نه میلاویږي
نو دینه مخکې چې کوم ضلعي انتظامیه وه اسسټنټ کمشنر طلحه زبیر ډي سي شاهد علي هغوی چې دی د دې بارګینونو خلاف سخت اکشن اخیستی او دا بارګینونه ختم کړي تقریبا نه خو لکه محدود کړي وو لکه داسې قسم ته و چې لکه عوامو ته هغه مشکلات نو روډونه به کوله و ټریفک رواني به متاثره کېده نه اوس خو چې موجوده کوم پوزیشن دی نو زه خو یم چې تاسو هملته نه یو لایو پروګرام وکړئ د جمعې ته را روانې جمعې ته او موږ به هم در سره شو نو دا پوزیشن به وګورو یقیني خبره ده چې نه صرف د نوښار د خلکو ته بلکې بار نه چې کوم خلک راځي هغې ته هم ډېر زیات مشکلات دي نو دې کې زه خو یم چې لازما سخت اکشن اخیستل پکار دي د دې بارګینونو څنګه چې شهنشاه به چې کومه تجویز ورکو د شروع په ورځ دغلته کې د خټ کلي سره بکرمنډۍ لګي نو د جمعې په ورځ خو دغه میدان مکمل خالی وي دا بارګینونه دغه ځای ته راشفټ کړي شي نو مین جی ټي روډ چې کوم دی هغه به کولوي او مردان او نوښار چې کومه مین شاهراه ده دا خو ډېر اهم روډ دی په دې باندې خو ډېر ټریفیک وي ډېر زیات خلک پې ځي راځي مردان ته نوښار ته بل کارخانې دي په دغه روډ باندې نور دغسې تجارتي تعلیمي ادارې هم دي کنډرو کالج هم دی نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي د دې بارګینونو د وجې او بل که وګورئ د کرونا SOPs حوالې سره هم دې کې انتظامیه حکومت خو بار وایي چې کرونا چې کوم مهم ده دا دویم لهر شروع شوی دا ډېر زیات خطرناک دی نو کرونا لهر چې خطرناک دی نو تاسو بیا انتظامیې ته حکومت ته پکار دي چې په دې څیزونو باندې کنټرول وکړي که نه دا میلې ټیلې دا څیزونه خو بند کړي که نه که بیا نه بندوئ نو دې کې خو کم از کم د کرونا SOPs د پاره څه اقدامات وکړي چې د خلکو د عوامو چې کوم کرونا کیسونه چې کوم ورځ تر ورځې زیاتېږي چې په هغې باندې کنټرول شي جی جی بالکل زبردست تاسو جی یو خبره زه کوم د بیګا یو ډیره عظیمه کارنامه را مخکې شوې وه د ایکسایز او د موټروي پولیسو ایکسایز پولیس ته پته ده چې ځای په ځای لوټمارې چالو کړی دی او ناکې لګولي دي موټروي پولیس ورته چې بای تاسو دا مین جی ټي روډ شاره عام تاسو ولې په ناکې لګول ولې بندي کړي دي په هغې کې د هغې په خپلو کې جګړه شو په یو بل باندې ګزارونه کړي دي ګزارونه FIR ته خبره تللې ده باقاعده په یو بل ډزم کولی ته خبره تللې خو بیا پکې خلک راغلي پولیس راغلي دي تانې ته بوتلي دا ډېره شرمناک خبره ده پکار دی چې موټروي پولیس خو ټول ته پته راخو نه پیسې لي ای لخیخي تنخواګانې ورکړي پکار چې صوبایي حکومت د ایکسایز اهلکارو خلاف سخت اکشن والی چې دا قسمه بیا مخې ته دغه نه راځي جنګ جګړه دا بیا کسی نه راځي بالکل ناصر خان بھائی بالکل ناصر بھائی دا چې کومه مسله ده مونږ به کوشش کوو چې په دې باندې یو مشترکه زمونږ پروګرام هم وکړو مونږ چې د دې پبونه شروع شي نو تر اټکه پورې 2-3 ځایه کې چیکینګ تالاشي کېږي بیا چې دا دې ځای نه ورواوړي پنجاب طرف ته نو اټک کې بیا یو چیکینګ تالاشي کېږي شیخ رشید صاحب ویلي مونږ ناکې ختمې کې نو وفاقي دې باندې اکشن دې باندې مونږ له پکار دی چې مونږ کار وکړو خلکو ته یو تکلیف جی حافظ صاحب نه یو خبره کوم نن مفتی کفایت صاحب یو ډېر زبردست خبر وکړه چې د غاښونو ډاکټر نااهله عزت یو ملک صدر جوړیږي د هغې ملک بسا علي شیخ رشید څوک په چپړاسۍ کې نه شاملوي د ملک وزیر داخله جوړیږي د هغې ملک بسا علي دا نن بریک تھرو خبر دی مفتی کفایت الله صاحب نن په مدرسه کې یو تقریر کولو چې کې ختم د ماشومانو پې کې دا تقریر کړو دي ناصر خان بھائی دا ایکسایز دا چیک پوسټ حواله سره چې کوم مشکلات دي تاسو رپورټینګ کوئ مسلسل مو په دې باندې نظر هم دی 2-3 ځایه کې د دې چیکینګ په یو ضلع کې په مختلفو پوینټونو باندې خلک ذلیلول بیا دا چې پرون کومه واقعه وشوه موټروي او د دې ترمنځ دا جنگ نو دې باره کې خپل مینوالو ته لږ خبره وکړي جی بالکل حافظ صاحب که تو ګورې که نه په ټول کې PK کې واحد نوښار دی ته چې د پېښور نه را روان شي او نوښار ته ته انټر شي نو ستا به د پاکستان دی
پاکستان سره بستا واسطه جوړ شي بالکل پاکستان داسې چې اول خو بستا چې کم دی ایکسایز پولیس به خامخا تا ته ولاړ وي هغه بستا چیکینګ وکړي ورپسې به بیا د پولیس اهلکاران چې دي بیا چې لږ را مخکې شي ازاخیلو سره به بیا به د ایکسایز والا ولاړي ښه که داسې ځي د سوریاخیلو سره به بیا ایکسایز والا ولاړي که بیا سوریاخیلو نه مخکې شي نو خیرآباد کې به بیا د ایکسایز والا په یو روډ باندې به تا ته د ایکسایز والا 4-5 ناکې لکه دا کم ایکسایز دی دا دغه والا دی خصوصي سکواډ دی لکه دا انفارمیشن باندې راوته دی دا کم دا خپل سکواډ دی دا سکواډونو نمونه دي دا نن بل نمونه دی او دا نن چې کوم واقعیا را مخې ته شوي دا فیسب دا ایکسایز او موټروي والا دا پکې د بلې ضلع نه راغلی دا سکواډ چې کوم دا د مردان نه راغلی او دا د مردان سکواډو او سوریاخیلو سره چیکینګ کولو او دای چې د مین جی ټي روډ باندې باقاعده باندې ناکله ګولي وا چونکه مین جی ټي روډ چې کوم دی هغه باندې گاډي چې کوم دی کم از کم 80-70 تاسو خپلم ډرایوینګ کوي مین روډ چې کوم وی چې کوم خالی روډ وي هغه باندې تاسو ته خپل اندازه وی چې ګاډي څومره کولو را روان وي او دای په مین جی ټي روډ باندې ناکله ګولي وا موټروي پولیس والا وی چې مونږ ورلو مونږ دی ته وی چې یاره تاسو خو دسي یو پوینټ کې دا ناکاو لګوي چې دلته کې بریکري وي یا دلته کې دسي موړ وي چې گاډي سلو کیږي چې خلکو ته پته لګي چې یاره دلته مخ کې ناکام ده چې ناکی سره تاسو گاډي بیا گاډي چې دی په مین روډ باندې خو مود روي کنه سیټ ته ودروي دلته کې تاسو خپل چیکینګ کوي ارڅ کوي د ټولو نه اول خو د موټروي پولیس دا وی نه وا چې دای چې چیکینګ کوي مونږ ته به اطلاع راکړي زمونږ د اطلاع نه بغیر دای په مین روډ باندې چیکینګ د اجازه نشته دی مونږ ته به اطلاع راکړي مونږ به د سیفټي ورکو دا غې نه بعد به مونږ به د سره ولاړ یو دی به چیکینګ کوي خدي راغلي دي او د نوخار خپل ایکسایز هم شته دی خپل سکواډونه هم شته دی دلته ای ټي او هم شته دی نو بیا د دې دلته سم مقصد شو چې ته مردان ناراضي او دلته کې چیکینګ کې او بیا دې کې سمتا نو هغه کې بیا دی چې دی خپلو کې تو مې شي تکرار شوی دی خو بیا وته ایکسایز والا ویلي دي چې تاسو سره چې کوم دا فاین کلیکشن گاډي دی تاسو به کتلی وي دي موټروي والا سره یو گاډي وي بینک گاډي وته مونږ وایو عام دغه کې وته بینک گاډي وایو نو بیا ایکسایز والا دومره زوره ورو چې هغه ته وایي چې یاره تاسو سره چې کوم دا گاډي د دې کاغذونه مونږ ته وښایي او ته یې لکه د دې مونږ ته څه دا زموږ سرکاري گاډي دی د دې څه کاغذونه په دې باندې بیا ایکسایز کسان چې دي هغه د دې گاډي په قبضه کې اغشته او دې کې بیا چې کم فاین هغه د چې کم جرمانی وي هغه پیسې دی گاډي کې پرتی وي هغه گاډي هم د خپل قبضه کې اغشته بیا پکې د موټر ویب سره نم راغلي خنو د ایکسایز مشران چې کم راغلي دي نو دا غي بیا د وی چې موږ به مسله حل کوو موږ سره به کینی دا مسله به حل کو خپلو کې خو ځای چې کم کسان راغلي دي نو هغه یې مرویه وي ډیره بیخي ټیک نه و بس بیا موږ مجبورتن خپل چې کومه کاروایی و هغه مونږ وکړه دې کې بیا آی جی موټروي کلیم امام سے پکې نوټس هم غشته دی هغه پکې آی جی کې پی کې سره خبره ترم کړی دا او بیا اف آی آر هم شوی دا ایکسایز د طرف هم بیا دې کې روزنامچه ریپورت درج شوی دی خو چونکه اوسه پورې اف آی آر شوی دی خو کدا اف آی آر چرته د بل چا خلاف شوی نو اوسه پورې به گرفتاریان هم شوی هر څه به شوی خو بدقسمتي دا ده چې اوسه پورې د پولیس د طرفه اف آی آر جو شو خو یو کس مجرم شو کنه نو تا اوسه پورې گرفتاری پکې مخې ته نه راغلی او ډیر افسوسناک غونډه کې واقعیا را مخې ته شوی دا او اوسه پورې د موټروي پولیس چې کوم گاډي د فاین کلیکشن گاډي بینک گاډي چې دی هغه موټروي پولیس وایي چې سره د موبایل هم ته پته نشته چې هغه چا سره دی نو دا خو صاحب غونډه خبره نه ده د بلې ضلع نه انتظامیه راځي په بله ضلع کې ناکله گئی د دې څه مطلب شو لکه حکومت هم بې بسه دی بس چې چا کوم ځای وس رسي نو هغه خپل کرپشن به کوي بالکل دا په خپلو کې میلاو دي نو خار دا ولدی تر دا د نوخار شاهینګي ساسو आवाज کمان ولدی ترازی مې د نوخار اکسای چې کوم دی مردان ته زو مردان هغه دی ترازی او دی به خپل احترام نه کوي دی ورکی پکار چې په دې د نوخار او د مردان اکسایز ولا ټول دا سسپند کی او نو راولي بالکل شهنشاه به دینه مخکې ما دومیاشتې مخکې زمونږ یو سینیر صحافي مرګره او هغه دلته یو جنازې ته راتلو د سما ټي وي بیرو چیف او هغه سره زما په خیال زنانم وي او
دې اکسایز والا دلته کې د داخلو سره ناکاو هغې کې ودرولې او کاغذونه هر یو شی هغه سره ښه برابر و بیا هم هسې تنګول منګول کړي نو هغه بیا مسله وزیر اعلی پورې رسېدلي وو هغې کې ډېر اکسایز اهلکار چې دی پکې معطل شوي مو خو بس چونکې بیا هغه بحال شي نو بس بیا هم د دې عام خلکو سره او دغه سره همدغه رویه وي دا نن چې کومه واقع بیا مخې ته شوه ناصر भाई حافظ صاحب الو आवाज راځي اورو راځي جی کتاسو کتلی چې کله پرویز خان چیف منسټر چې کله چیف منسټر او میا جمشید خدای رو بخي هغه کې به یو اکسایزم پروډ نو درېدو هغه وخت کې به یو سکواډم پروډ نه راوته ای به دومره یریدو کله چې دا اوسنۍ چیف منسټر راغلی نو الله کدنه څوک چپړاسي مو یریږي اوري نو دی خو وزیر اعلی صاحب که پخپله نه روزي وزیر اعلی صاحب که پخپله نه روزي نو په کار دا دی چې دغه نور ځان له خپل هغه ټیم دی روزي وزیران دی روزي خو پروډونو باندې دا کم افراتفری ده لکه دې کې خو به جرایم پیشه سړی هم راځي چې ته پروډ درېږي او ناکبه لګوي جی حافظ صاحب ستان یو تپوس د پولیس ډیپټي دارا د پولیس چې عوامو له تحفظ ورکي نه چې هغه ګنډمارو نیسي نن سار چې زه راغم د پاکند کې د دوو دکانو تعلیمات شي او هغه چې کوي د پولیس والا هغه ګنډمارو پسې ګرځي نو ګنډمار اخر دا کسٹم جوړ شوی رسا پاره دی د کسٹم په ډیپټي دا د ایکسایز په ډیپټي دا د پولیس په ډیپټي دا دا کسٹم ډیپټي ټمولګي د پولیس ډیپټي دې څوک هغه بیتما دا دی تحفظ بسوک کوي او دا غلب راځي دا خبره دا خبره صحیح ده فهد خان یوسفزئی وای دا ټول خپلو کې ملاو دي ایکسایز والا او سجون خان وای کالمینو روره دا لینک پر یو بیا ته مونږ ته خپل نمبر راولېږه نو تا به مونږ بیا خپل ټاک شو کې اخیستی شو او محمد نواز خان هغه کمنټ کړو وی چې یاره تاسو د هر کلي نه دې کې کسان لرئ چې هغوی خبره کوي نو انشاءالله کو به دغسې به کوشش کوو چې مونږ